نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناست د غټ اختر موقع ده مونځ وکړو په منبر باندې کېناستو صحابه کرامو ته وایي چې چا زمونږ په طریقې باندې مونځ وکړو زمونږ په طریقې باندې قرباني وکړه فقط تم نسکه واصواب سنت المسلمین د هغه قرباني هم صحیح شوه او هغه د مسلمانانو طریقه خپله کړه او چې چا مانځه نه مخکې قرباني کړې و نو هغه هسې د بیزې غوښه شو خو قرباني ثواب یې ونه شو یو صحابي پاسې د حضرت ابو برده بن نیار رضی الله عنه هغه پاسې د ای د الله محبوبه ما خو وی چې دا د میلمستیا ورځې دي او مانځل لا نوم راغلی او په کور کې را سره چې کوم ساوری مې د قربانۍ دپاره اخیستی او هغه مې ذبحه که او غوښه مې پخپله وخوړه په دې ګاونډیانو په ټولو مې تقسیم کړې ده د مانځه نه مخکې نبی علیه السلام وایي تلک شات لحم دا بس د بیزې غوښه وه حلاله ده بس ودې خوړه ښه خبره ده خو قرباني دې ونه شوه قرباني به بله کې مسلم شریف په کتاب الادواحی کې دا حدیث موجود دی په بخاری شریف په کتاب الادواحی کې موجود دی په نسائی شریف کې موجود دی صحیح ستو کې دا حدیث موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي چې دا اسی غوښه شوه قرباني دې نه ده شوې بله به کې حضرت ابو برده وایي ای د الله محبوبه زما سره خو نور وس او طاقت نشته دی په کور کې یو ساوری شته د بیزې یو بچوړی شته خو عمر یې د کال نه کم دی او تاسو ټولو ته دا مسلې په غټ اختر کې بیانېږي چې کله د کال نه کمي نو په هغې باندې قرباني نه کېږي که یوه ورځ کم وه که نه یوه ورځ چا ته پته وه یوه ورځ د کال نه کم وه قرباني نه کېږي وایي ما سره یو بچی دی بس د بیزې خو هغه د کال نه کم دی عمر یې کم دی او نور خو څه نشته نبي علیه صلات وسلام ته فرمایي داسې نه چې نه کېږي نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي وایي دوحیها لاړ شه د هغې نه قرباني وکړه خو ګورې لا تجزئو احد بعدکه ستا نه وروستو د بل چا لپاره به جایز نه وي ستا لپاره د شپږو میاشتو دی او د کال نه دې لږي ورشه هغه ذبحه که ستا قرباني ادا شو غټ اختر ورځ ده صحابه کرام ټول ناست دي اعتراض چا ونه کړ چې زمونږ دپاره یو کال او ده لپاره د کال نه کم دا څنګه دین دی نه د صحابو عقیده ده که نه چې حضور مبارک ووي خو ووي که نه دین دی که نه حضور مبارک